هغه دا درې عالمه دي یو ته عالم جهنم وایي وایي خدای موږ وساتي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه تاسو نه پېژنئ دا علماء یې پېژني ډېر لویه هستي ده کتابونه یا کتاب د جلالین شریف موږ طالبانو ته وایي او د علاج ستاسو مولوي صاحب ویل وایي ما تا نه ویل ما ته وایي دا ووایې وایي تا نه مې ویل دا ډېر عجیبه تفسیر ده د دې مصنف د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه او د هغې یو بل کتاب د الاتقان فی علوم القرآن هغې کې وایي چې کله د جنت تذکره کېده نو تاسو وایي اللهم ارزقنا پښتو کې معنا دا ده الله موږ ته نصیب کړي چې کله د الله د ملاقات تذکره کېده وایي اللهم ارزقنا الله موږ ته نصیب کړي او چې کله د جهنم تذکره کېده اعاذنا الله الله موږ ورته وساتي الله موږ ته پناه راکړي همیشه دې باندې دا یاد لرئ چې جنت ذکر کېده وایي خدای موږ ته راکړي او چې جهنم تذکره کېده وایي خدای موږ ورته وساتي. یو ته عالم جهنم وایي عالم جهنم داسې ده چې د سترګو د رب برابر دا پرې سیکنډ شپېته سیکنډ یو منټ کېږي دا سیکنډ د منټ شپېتمه حصه ده د یو سیکنډ برابر هلته آرام راحت او خوشحالي نشته بره اور ده لاندې اور ده دې طرف ته اور ده دې طرف ته اور ده شاته اور ده مخې ته اور ده بالغ د اور ده توشک د اور ده کمپل د اور ده پلیټونه د اور دي په هغې کې سبزي زکوم د اور ده او چې کومې اوبه درکوي چې مړی دې ولښلي که نه نو د ټولو جهنمیانو وینې ژبې د بدن چې جمع کېږي او خواله دا یوه چینه د غسلي د اور په ګیلاس کې ورکړي وایي دا ورته واچوي وایي خدای وساتي دې ته عالم جهنم یوه لحظه پکې چېرته خوشحالي نشته یو سیکرټ ټول غمونه سل کاله به جهنمیان چغې وایي یا مالکو لیقضي علینا ربک مالک لکه دلته موږ وایي دا سنتر جیل د دې سوپرډنټ صاحب ده نو دا مالک هغه فرشته ده چې ټول جیل باندې د دې حکومت ده الله اختیار ورکړی دا جیلیان جهنمیان راجمع شي یا مالکه خدای ته ووایه چې موږ مړه کړي دا څنګه ژوند ده دا خو ټول غمونه دي زر کاله چغې وهي زر کاله پس به ورته الله وایي قال اخسئوا فیها ولا تکلمون ای سپو چغه شئ مطالبه مکوئ سپی ورته چغه شئ سپو مطالبه مکوئ دنیا کې ولې زما د مرضۍ مطابق ژوند نه کوي تاسو د خپلې مرضۍ ژوند تېر کړی مرده اوسېږي اوس د عالم جهنم یو شکل بل طرف عالم جنت په عالم جنت کې یو سیکنډ خفګان نشته ټوله خوشحالي دې طرف ته ګوره ټوله ناسته دې طرف ته ګوره ناسته چې ورسره میلاوېږي او بیا میلاوېږي پېغله به وي مینه به درکوي خوشحالي به وي ته به دلته موږ ګاډي نه لرو په جنت کې به هر جنتي ته داسې تق ورکوي فضا کې به روان ډریور ته ضرورت نه وي سی ان جي ته ضرورت نه وي پټرول ته ضرورت نه وي وړانېږي به نه وایي سبحان الله روان به شي زما د استاد چې ملاقات ده د هغه کور کې به تا ښکته شي ملاقات به وشي الحمدلله واپس به را روان شي دلته عجیبه آسونه د فضا کې به الوزي راغلي ته به پرې سرو زرو په تخت ناست یې حورانې به در سره نوکران به درته ولاړ هغلته د سیب وکته ونه کې چې دا مې خوړلی وای زړه کې به دې وګرځي زړه کې ویلي به دې نوکر ته او ښځې ته له همغه ځای نه به دا د سیب دا څانګه راځي راځي ستا مخې ته دا سیب به ترېنه کټ شي ډکره ډکره به شي دا ستا خوله کې به کېښودی شي او که یو سړی همداسې تېروي نو هلته خېټه نه خرابېږي او نه کېږي دومره تکلیف هم الله جنتي ته نه ورکوي چې نوکر ته وایي چې ورشه هغه سیب راوړه او ډکره ډکره یې که چې ویښو زړه کې به دې وګرځي سیب به خپله ستا مخې ته راځي هغه ډکره کېږي او ستا خوله کې به یې ښودی کېږي یوه لحظه خفګان نشته زه نور بیان درته نه کوم دې ته عالم جنت تاسو وایو خدای موږ ته نصیب کړي الله موږ ته نصیب کړي او د هغه جنت لپاره څه قیمت هم الله موږ ته نصیب کړي د هغې قیمت څه ده دا اوس مې چې درته وویل د الله په ځمکه د الله د مرضۍ مطابق ژوند تېر کوي د هغه د نبي پاک په تعلیماتو برابره زندګي تېره کوي دا یې قیمت او خدای به درکوي د خیره تاسو موږ ټولو ته د الله نصیب کړي او بیا دغه بیبي چې د چا په یاد کې نن تعزیتي اجتماع ده الله دې دا نعمتونه ورته نصیب کړي او یو عالم دنیا دا و چې موږ تاسو کې دا میکس دا رمضان چې راشي دا لار باندې دکانداران وچاري کې پاګې لیکلي میکس اچار ټیپر پکې وي ګازرې پکې وي مرچکي پکې وي باټیګر پکې وي بېنډۍ پکې وي میکس اچار
دا دنیا دا عالم دنیا دا مکس دا غمونم دی دا کم کور کې چې مړه وشو کېدی شي ودونه هم پکې راغلي ولې کته یو کور کې غم او بل کور کې خادم بیګا دې نه کته تر سحر ګلاسه ګوزار دا بل چا کور او بل طرف ته کور هغه کې مړه د جلا आवाज راته یو کور کې غم بل کور کې خادم ام دا یو کور کې غم او خادم واړي تر وګوري حادثه وشي ناوي او دی واده زلمه رواني اکسیډنټ وشي او سره په کې کله پکې ناوي بي مړی کله پکې زلمه مړی دا غمونه دي خو پچا غمونه ډېر خوشحالیان کم دي چا په کور کې خوشحالیان ډېر غمونه کم خو دې دعا تاسو په ودرته وکړو چې خدایا خوشحالیان نصیب کا او دې پاسه د شکر توفیق مله غمونه نه وساته چې را باندې راغله د صبر توفیق راکړه او الله په غم خادای کې منګه د خلاف شریعت کارونه وساته دا نه کړي تاسو وایو دا تاسو ګوزا ډولونه چې ویل خدای بندګانو اول کومه کوي ناشکری ده عذاب بدر باندې راشي او چې کوي نور مسلمانانو ته ولې تکلیف رسوي دغه شرط حالت ورو راوړي څوک نه پاتې کیږي مرګ د جنت یو دروازه ده مرګ الله ته د رسیدو یو وسیله ده مرګ د الله د ملاقات یو وسیله ده او هغه حدیث پاک ده تحفة المؤمن الموت د الله له طرفه دا مرګ مسلمان ته ډالۍ ده تحفه ده gift دا ته تحفه وي او بل حدیث کې راځي او باندې مسلمان رضی الله عنه حضور فرمایي من احب لقاء الله احب الله لقاء چې کوم مسلمان دی الله ملاقات غواړي او هغه بعد الموت کېږي معنا په مرګ خوشالي الله دې د په ملاقات خوشالي ومن كره لقاء الله او چې څوک مرګ نه غواړي مرګ نه ویریږي دی الله ملاقات خوښ نه الله وي زماستا ملاقات الله مرگ علامه اقبال وی نشان مرد مومن با تو گویم چو مرگ آیت تبسم مرد بیوست مسلمان مرد تغاڑا بٹی ورکے او چکل ورطا مرد رازی نو ہے پشور بے مسکرا رکھے منکو ذکر رازی کو چاہیرت و قبر تباہ کرے دنیا میں جوڑا کری نا دی آبادی نا چوس کردلو تزولو خپکی گو چو خدای سب رازی اللہ نے پڑے سو خبر تاسو تو مرتدی عمل توفیق